اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په 11 تاریخ باندې مسمى اختر علي ولد عبدالجلیل توقاس نومي کنسټیبل له دم لور دی په الیټ کې تعینات ته او بوجه غیر حاضری چې دینو د سسپینډوم دی او غیر حاضر دی انکوایری سٹارټ تا د دې کنسټیبل وقاص په ذمہ باندې د دې اختر علي 6 لک روپۍ وي د گاډي دوی ته فون کړو چې راشه خپل پیسې وېسا د در غوښته راغې کله چې دی راغې نو واپس بیا دی رانغې د 12 تاریخ پورې د درونو چې دینو کوشش وکړو خو پیدا نشو. بیا جمشید علي د ضرور دی د لړ مونږ لور تانه کې رپورټ کو چې زمارور داسې غایب دی لا پته دی د دین وروسته په 12 تاریخ باندې چې د کله رپورټ کو بیا تا الله خان ډي اس پي سیب او امجد علي خان ډي اس پي سیب اس ایچ او بڼو دیو چې دینو موږ ته هدایت وکړو جناب ډي پي او سیب او شفیع الله خان ګنداپور سیب او ډي اي جي سیب ناصر محمود ستی صاحب په دې کې چې هغه خصوصي ټیم تشکیل کوي چې پوري دا مسله حل کړي د شپې چې د کیمرو په دغه باندې چې د کیمرې وکتل شي نو د دې الګ تصدیق د کیمرو په ذریعہ چې دا په بایپاس شو خوراک محل هوټل کې دا راوستي او دیو ته پیسې ورکړي دي. بیا د دې وقاص سره نور کسانو لیاقت علي محمد جاوید او پیسرانی عبدالقیوم ساکن افغانستان حالی صوباباد منګوره دو کسان دا بل محمد جاوید ولادي محمد رحمان ساکن ایکتوت ضلع پېښور دا چې کوم ادم گرفتار دي نو دا ور سره دیو د دیالک نه پیسې غستې دي دا پیسې تی بیا واپس غستې دي په د باندې پایر کړي دي په دې خوراک محل هوټل کې دي چې دین وشته دي بیا د ډیډ باډي چې دا نو دا غستې ده هم د په گاډي په ډیګي کې خیدا او دا کې دا مانکیال برکم پول چې دینو پاګه دلاندې غرزولې دا اسټو سه بو د ډي اس پي سي چې دینو دیو انټروګیټ کو دوران انټروګیشن د چې دینو اقبالي جرم کو چې آو دا مونږ وړې دي د شپې دی ولاړو ډیډ باډي دا غځنه ریکور کړه کوم د قالین باندې چې د بلډ پروتو وینه پراته وا هغه دی وینځلې وو هغه ریکور شو د گاډي چې د مقتول هغه د دیونه چې ریکور شو په دې کې علاقه تل پستول چې کوم هغه ریکور شه دي او په دې کې څلور ملزمانو حصہ غستې وا 3 اریسټ دي یو ملزمان پکې چې د ملزم چې دی نو هغه ادم گرفتار دی دغه د گرفتاری د پر چاپی شروع دي ان شاء الله دې ته انصاف ملاويږي او دا ډیر زیاتې شه دي دې ته انصاف ملاويږي.